باسي او بل ته وی سر د ښکته کوي عزت په تشي امتیاز درته کوم نو دې ورته سر ښکته کی کدی وی یره کز نظم کدی په ما تشي امتیاز کی دا مجلس پریدم نو د دوست خفغان ته تو ګوري په دې مجلس کې چې هغه د بل سړی غیبت کوي دا تشي امتیاز چې درته په سر کوي دا ظاهري نجاست ته ګوره سروینځه کپڑے بدلې ک وجود د پاک شو او چې ته کله په هغه مجلس کې ناشتي او دا سړی بل سړی پسې لګیایي بد رد وي سپک سپوري وي تهمتونه په لګي غیبت کوي دا هغه د چې تاسو سره به قبر تمزیم الرحمن الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وعن معاذ بن انس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمى مؤمنا من منافق بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم ومن رمى مسلما بشيء يريد به شينه حسبه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال او كما قال عليه الصلاة والسلام معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایلو وی کم سړی چې حفاظت کو د مؤمن د منافق نه یعنی هغه سړی چې کم د بل سړی غیبت کوي وی د حفاظت کو د دم رسته او کا د دې بل نه وی الله تبارک وتعالى په دې وخت کې یو فرشته پیدا کی وی هغه فرشته به د قیامت په ورځ د حفاظت د جهنم د اور نکی دا غینه به بچ ساتي ومن رما مسلما بشيء يريد به شينه او وی کم سړی کا حمایت کو د هغه سړی چې کم سړی د بل غیبت کوي او دی واقع دی سړی کې خدا کار دی دی سړی خدا پلانې کار کړی دی نو دی به د قیامت په ورځ باندې وی دی به په پولیس رات باندې به ودرېږي وی تر دې پورې چې دا کم خبره د کړې د هغې نه به پاک کیو بیا به مخکې ووړي حدیث مطلب دا دی کچا د چا غیبت کو یو بل مسلمان را پاسې دو هغه ورته وی لکه بد دی کو چې د پسې دا خبرې وکي هغه موجوده نشته تعالی نو په کار چې تا دا خبره کړې و تا د هغه د کم سړی غایب دی د هغه حمایت دی کو نو په دې وخت کې یو فرشته پیدا شي الله وی دا فرشته به د قیامت په ورځ باندې وی دی به تا د جهنم د اور نه ساتي که سړی جهنم ته تللی وي اور به دته نږدې نه پرېږدي او که نه وي تللی جهنم ته د تلو فیصله شوي فرشته به وي نه وي د مومن سړی حفاظت کړی دی د غیبت نه ساتلی دی او که دوو کسانو غیبت کول او دریم سړی راغی واقع دی پلانې کې خدا پلانې عیب شته نو وی د هغه تایید کو وی د قیامت په ورځ باندې به دا سړی راونیولی شي په پولیس رات به ودرئ کله چې ودرېږي وي هلته به د ده نه دا پلاني غیبت وسوځي د هغې نه بعد به بیا دی ځي او دا خبره ډیره سخته ده موږ په معمولي خبرو پورې هر یو مجلس زموږ د غیبت نه ډکي دوه کسان ودرېږي د دریم کس غیبت شروع کی دوه ښځې کینی د درېمې ښځې غیبت شروع کی تر دې پورې چې واړه لوی په دې کبیره ګناه کې مبتلا شوي دي نو داسې یو مرض چې موږ د هغې نه لذتونه اورو او زموږ ګناهونه زیاتیږي او د محشر په ورځ چې د انسان کله د هغې نه خلاصې کیږي نو داسې خلاصې نه ده بیا که د قیامت په ورځ ته چالور شي ورته وی یاره مخ مې کتا پس مې دنیا کې خبرې کړې دي نو خو داسې نفسا نفسي وي چې یو نیکۍ پسې به خلک ګرځي یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی ښځه به د خاوند نه تښتي خاوند به د ښځې نه تښتي پلار به د زوی نه تښتي زوی به د پلار نه تښتي هغې به دا وایي هسې نه پلار رانه نیکي ونه غواړي که خاوند لاړ شي ښځې ته وایي وی نیکي راکه او زه په دنیا دې راله خړو پوخ کړی دی نشته که ښځه لاړ شي خاوند ته وایي خاوند به ورتي په دنیا کې مې د حلال حرام نه دي کتلي دله مې راوړي دلته رانه هېڅ مه غواړه نو هلته کې به ته سړي نه څنګه معافي غواړې په دنیا کې ته معافي وغواړه نو دا بهتره ده
فقيه اللیث ابو سمرقندی رحمه الله دی د غیبت څلور قسمه بیانې. یو وی دا کفر دی، یو سړی د بل سړی غیبت کوي او دی هغې ته غیبت نه وي، دی وی مړه وي دا خبرې خو ماله حلال دي چې د پسې کوم، نو د حرام ته حلال او ځان کفر ته واړولو. دویم قسم هغه وی دا نفاق دی، منافقت دی. هغه دا یو چې کله یو سړی د بل سړی تذکره کوي د هغه نوم نه اخلي، نوم یې نه اخلي د دې د وجې نه چې زما عزت نور زیات شو خلکو کې زه معتبر شم، دا منافقت دی. سړی سپکې ځان خکې دا خو د منافق علامت دی. دریم صورت معصیت دی او ګناه ده. د غیبت هغه دریم صورت دا دی چې یو سړی ګنام ګڼي چې یاره غیبت واقعي ګناه ده خو بیا هم نه پرېږدي، هغه خپل چینجی دی پکې هغه سرته رسوي، د بل سړي غیبت کوي نو دا ګناه ده. څلورم قسمه مباح دی، د دې گنجایش شته. هغه داسې یو سړی فسق او فجور کې مبتلا دی، لکه ظاهره شرابي دی شراب څکي، یا ظاهره بدعمله دی غل دی ډاکو دی، نو خلکو ته ویل د باره کې چې هسې نه دا سړی دی له نقصان ورنه کي، خلک د دې نه ځان وساتي. نو دا څلور قسمه په دې کې دا څلورم قسم چې کم دی نو دا مباح دی. اسباب د دې څه دي؟ خلک غیبت ولې کوي؟ نو علماو یو څو اسباب لیکلي دي. یو سبب د دې حسد دی چې خلک پړه کې کینه بغض د بل سړی وساتي، حسد وساتي، هغه نه سوځي او بس نورو خلکو ته هغه سپکوي، د هغه سپکاوي د وجې نه چې ځان مې اوچت شي نو هغه حسد یې پړه کې تاویږي. یو سبب یې دا دی. دویم سبب یې دا دی چې یاره زما مقام دی خلکو په مخ کې بلند شي او هغه سپک شي. دریم سبب تمسخر دی چې یاره یو سړي پورې خندا وکړه، یاره چې دې سړي پورې لږه خندا وکړم چې دې د خلکو مخ کې لږ ذلیله شي. او څلورم نمبر نخرې پیښې د سړي کې. یو سړی را روان دی په لاره باندې، د خپې تکلیف دی، د لاس تکلیف دی، خولۍ لږه معذورتیا پې راغلې ده، سترګه کې معذورتیا راغلې ده، او سړي د هغه نخرې پیښې وکړي په اشارو کې ووایي، دا هم د هغه سړي غیبت کول دي، نو د دې نه ځان ساتل پکار دي. پنځم نمبر داسې غیبت چې په هغې کې یو سړی د یو معزز سړي چې کم ځان ته اعلی مقام والا سړی وي، معزز ترین وي، د هغه مخې ته کینی او د بل سړي کموالی بیانوي. هغه وایي چې د معزز ته زه نږدې شم. مثلا په علاقه کې یو ایم پی ای دی، ایم این ای دی، نو هغه وایي مړه وي راشه وي د ده چې کم خادم دی د ده غیبت ورته وکړه چې هغه لرې کي ما ځان سره والي. نو یو دا سبب جوړیږي د دې چې سړی چاته ځان نږدې کوي. بل دا چې یو سړی بدګمانه کی، بل سړی نه بدګمانه کوي خپل ځان، نو د هغه غیبت شروع کی. امام غزالی رحمه الله وی د غیبت د بچ کېدو نه یو څو اسباب دي. هغه سبب دا دی کله چې ته د چا غیبت کې نو ته دا سوچ او فکر وکړه چې مرګ نه پس ته اولنې سزا خو د دې عذاب قبر دی. ما پرون حدیث کې ویلو نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایي وما يعذبان بکبیر، لویه ګناه نه ده خو یې و اما الاخر فالغیبه، دا اخرنې دا هغه سړی دی چې د غیبت کول نو عذاب قبر کې به مبتلا کیږي. دویم دا خبره چې د قیامت په ورځ باندې به ذلیل او رسوا ګرځي هلته چې سړی درنه نیکي غواړي ته به ورته څه وې، دا خو د هغه بدرد ویلی دي، غیبت یې کړی دا غریب ته پته هم نه ده، د خلکو پړو کې د هغه ته حسد او بغض واچلو، د هغه عیبونه دې پې ښکاره که. یو عالم وایي کله چېرته تا ته څوک راپاس د چا غیبت کوي او هغه سړي ګناه پټه کړي، ورته ما ته د هغه غیبت مه کوه، هغه ګناه پټه وکړه، هغه ما نه حیا کوله، الله نه حیا کوله پټه وکړه او تا د هغه ګناه ظاهره که د هغه نه لوی جرم ته وکړو. نو دا یو سبب دی. دویم سبب دا دی د بچ کېدو چې خلک د دې غیبت نه ځان ساتي. ته سوچ وکړه که داسې خبرې تا پسې څوک وکړي نو ته به څه وې، ستا پړه کې به څه راځي، ته به خفه کېږې، خامخا خفګان به در باندې راځي. نو د دې نه ځان وساته چې دا اسبابو ته خلک وګوري، د آخرت او په دنیا کې د خپل ځان د رسوایۍ، نو دا سړی به چېرته هم غیبت ونه کړي. حضرت مامون رحمه الله د خوب لیدو، خوب کې وکته یو دوه کسان راغه دی ونیوه، یو ځای ته یې بوتلو، هلته کې د مردار غوښه ورته وایي شابه دا وخوره، او وی ولې وخورم؟ ورته وایي دا د هغه سړي غوښه ده
وی کم سړی هغه غلام و حبشي غلام و دا د هغه غوښه ده وی زه د هغه غوښه ولې وخورم وی تا د هغه غیبت اورېدلی دی وی نه وی ما خو نه ورپسې کړی دی نه تې خبر یم وی بل سړي غیبت کولو ته هلته ناست وې ته په دې باندې راضي وې چې دا بل سړی د دې غیبت کوي نو وی د هغه عمره عذاب به تا ته وي چې کم سړی په غیبت باندې د بل راضي شو نو د هغې عذاب به هغې ته وي بعضې خلک دا وی ویره وی خلک غیبت کوي وی مونږ نه هغه مجلس نه پاسېدی شو وی کپاسیو دا خلک خپه کیږي او وی مونږ ورته ویل هم نشو چې یاره مه کوه دا خبرې وي بیا مونږ سره لاندې وځي مونږ سره لانجې کوي نو یو مثال در کوم اوس کلوز دوستان خپلو کې یو بل سره ناست یو دوست راپاسي او بل ته وی سر د ښکته کوي زه پې تشې متیازې درته کوم نو دی به ورته سر ښکته کي کدی وی یره که زه نظم کدی په ما تشې متیازې کې دا مجلس پرېږدم نو د دوست خفګان ته تو ګورې په دې مجلس کې چې هغه د بل سړي غیبت کوي دا تشې متیازې چې درته په سر کوي دا ظاهري نجاست دی ګورې سر ووینځه کپړې بدلې که وجود دې پاک شه او چې ته کله په هغه مجلس کې ناست او دا سړی بل سړي پسې لګیایي بدې ردې وایي سپکې سپورې وایي تهمتونه پې لګوي غیبت یې کوي دا هغه دی چې تا سره به قبر ته ځي محشر ته به ځي هلته به تا نه د دې تپوس کېږي نو دا مجلسونه پرېږدی مونږ خلک دی وخوړو وی یاره وی داسې ژوند به تېروم چې څوک هم رانه خفه نشي نن سبا دا خبرې ممکنه نه دي هر چا نه څوک ناڅوک خفوي د راضي کولو کوشش یې کوه هر سړی دای چې څوک ناڅوک د هغه دشمن هسې بې څه جوړ شي هغه د خدای رضا دپاره دشمني علي نو دې شیزونو نه ځان وساتئ علما وایي غیبت معافي به څنګه غواړې یو خو دا ده چې تا ته علم د هغه سړي ته علم وي چې تا د هغه غیبت کړی دی هغه ته پته وي چې تا د هغه غیبت وکړو نو بیا خو تل هغه نه به معافي غواړې یا د خط په ذریعې باندې یا ولا لاړ شوی زمونږ په خبرو کې که چېرته د خبرو حق تلفي شوي راته یې معاف که خیر دی ډیټیل ورته مه بیانوه خو هغه دپاره استغفار مو وایه دویم صورت دا دی چې غیبت یې کړي هغه ته پته نه که هغه نه معافي نشي غوښتې هغه دپاره دومره استغفار وکړه دومره استغفار دومره توبه هغه دپاره وکړه چې الله تام معاف کی هغه معاف کی نو دا د هغه یو صورت دی یو څو شیزونو کې غیبت کول مباح دي هغه علماو ذکر کړي دي چې یو سړی وي ظالم وي نو د هغه شکایت باچا ته کولی شي یا حکمران ته کولی شي چې یاره دا ظالم دی ده کې دا عیب دی مونږ تنګوي دویم صورت دا چې یو سړی دی هغه ناجایزه کارونه کوي او خلک په هغې کې مبتلا کوي ځان سره نو خلکو ته وایي چې دې سړي نه ځان وساته ده کې دا پلانې کار دی هسې نه تا په دې کې مبتلا کړي یو چرسي بنګي دی نو ته به خلک هغه نه مرې کېږه نه هسې نه د هغه په مجلس کې کښېني سبا د ده نه چرسي بنګي جوړ شي بل علما وایي چې کله یو سړی راشي او هغه مفتي له راشي عالم له راشي هغه نه یو مسله تپوس کوي د پلار باره کې د رور باره کې چې یاره دې پلاني کې دا عیب د دې دپاره څه شی وکړم یا د دې لیکلو کې نو وی دام په غیبت کې نه راځي خیر دی دام مباح ده مسلمانان د چا د شر نه بچ کول چې دي ته پته د سبا د لدی نقصان ورکوي نو د ده ذکر کو کې نو دام خیر دی گنجایش ده یو سړی دی د هغه فسق عام دی عام فاسق فاجر دی فاسق فاجر دی ته ویلی کېږي چې هغه لویه ګناه ښکاره کوي په هغې کې هغه زړی دومره مړ شوی چې د خدای نه خو حیا نه کوي نه کوي د عام خلکو نه هم نه کوي نو د ده باره کې هم خلکو ته ویلی شي بل دا چې یو سړی دی او هغه حقدار دی د یو شیز او بل سړي ته هغه حق لاندې کړی دی نو هغه نورو ته ویلی شي چې ده نه ځان ساتئ هسې نه ستاسو حق را لاندې کي نو دا یو څو شیزونه علماو ذکر کړي دي وی دا هغه شیزونه دي چې په دې کې دا کم سړی د بل سړي غیبت کوي نو دا مباح دی خو ډېره لویه ګناه ده کبیره ګناه د ځان ته نه وساتئ هر یو مجلس ته د نړک پخوا په ښځو کې مشهوره وه اوس په سړو کې مشهوره ده چې ټول سړي کله رایوځی شي په څوک ناڅوک به را په تخته کې نو د دې نه ځان وساتئ الله تبارک وتعالی دې موږ ټول د غیبت نه وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین